Ayşe Efzan Relax, Ayşe Efzan Relax, Ayşe Efzan Relax. حوصله وسات حوصله وسات حوصله وسات حوصله وسات حوصله وسات حوصله وسات دا ټول السلام علیکم ملګرو. دا د ریحان زیب دلې په کور کې د روژه ماتي ټایم دی. زمونږ په کورونو کې چې د روژه ماتي ټایم وي نو کم ماشومان چې دي هغه راغونډ شي، یعنی یو د خوشحالۍ ماحول جوړي. او د ریحان زیب دلې په کور کې چې کم دی دا حال جوړ دی. چا ظالم چې کم دی د هغو کور وران کلی دی، نو الله تعالی دې د هغه ظالمانو کور هم وران کړي. څوک چې د چا کور ورانوي، تاسو ته به یاد وي چې د ریحان زیب خان تقریبا د میاشت نه سیوا ټایم وشو او تر اوسه پورې د هغې د قاتل چې دی هغه پته نه لګي. او کم مور او پلار چې وو هغو دا امید و چې آیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت به په دې صوبه کې راشي نو موږ ته به انصاف میلاو شي. خو د بده مرغه د هغو حکومت چې راغی نو هغه هم په خپلو سختو کې دي او د ریحان زیب مور او پلار او د هغو کم سوچ چې دی هغې لرې کلی دی. نو دا وخت چې کم دی تاسو کومه ویډیو چې وکته د هغې په کور کې چې کم دی د روژه ماتي یعنی د یو غم ماحول پکې جوړو چې پلار یو سایډ ته جړل ترونه یې بل سایډ ته جاړي او اخیر په دې باندې حیران دي چې آیا زمونږ کم زوی چې و ریحان زیب چې و کم چې د پښتنو دپاره د باجول دپاره کم اواز اوچته و حیران په دې دي چې اخیر په څه وجه او چا مړ کو. نو کم د ریحان زیب په حوالې سره کم دا نوی کم اپډیټ یا د هغو قاتلان په حوالې سره هغه لا نه دي راغلي، نو چې کله هم راتله نو زه به کوشش کوم چې تاسو سره هغه په دې چینل باندې هغه شیر کوم. نو دغه د روژه ماتي کومه ویډیو چې وه په سوشل میډیا باندې ډیر زیات گردش کوو، ما غوښتل چې تاسو سره هغه شریک کم او تاسو هم وګورئ چې آیا په هغې کور کې دا وخت څه حال دی. نو دغه لنډه شان ویډیو وه، دغه معلوماتو تاسو سره شریک له انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.